او عزتمندو، زه تاسو ته نن د نبی علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث مبارک ویم. رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي او مسلمانانو وایي چې څلور خصلتونه په چا کې موجود وي دا انسان کامیاب دی. وایي که د دنیا څومره مال جیداد، د دنیا خوراکونه، د دنیا لذتونه، عیش او عشرت د دنیا کې په آرام سره ژوند کول د دنه پوت شي، دا ختم شي، خو چې دا څلور خصلتونه په چا کې موجود وي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا کامیاب دی. کامیاب دا څلور خصلتونه په ځان کې راولي، تاسو به کامیابی په دنیا کې هم منئ او آخرت کې به کامیاب وي. ځکه چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده. دا څلور خصلتونه ضرور په ځان کې راولي، تاسو به چې کوم دی به کامیاب یې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، حدیث مفهوم داسې دی، وایي چې یو سړی د امانت حفاظت کوي. چا درله امانت درکو، د دې امانت حفاظت کوه. چا درله 50,000 روپو روغ نوټ درکو، دا نوټ دومره امانت کې حفاظت دومره کوه چې دا نوټ ولا ماتوه هم دا ولا بیرته پوره ورکوه. دویم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي رښتیا خبره کوه، دروغ چرته مه وایه، په دروغو باندې چې کوم دی اعتماد مه کوه، رښتیا خبره کوه. او دریم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي ښایسته اخلاق په ځان کې پیدا کا، ښایسته اخلاق سره خبرې کوه، په ښایسته اخلاق په معاشره کې چې کوم دی د خلکو سره کینه پاسه، په ځان کې ښایسته اخلاق پیدا کا. او څلورم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي په خوراک کې احتیاط کوه، چې کوم څیز دله ښه نه دی هغه مه خوره، پرهیزګاري کوه، حرامو څیزونو نه ځان ساته، نو وایي ته کامیابې. وایي که د دنیا د حدیث مطلب دا دی، که د دنیا هر څه ستانه فوت شي، په دنیا کې چې څومره په خوراکونو کې، په دنیا کې څومره لذت او خوند دی، که دا ستانه فوت شي ته کامیابې. نو دا څلور خبرې په ځان کې راولو، د امانت حفاظت کو، رښتیا خبره کو، او په ځان کې چې کوم دی ښه اخلاق پیدا کو، او په خوراک کې چې کوم دی احتیاط کو، د حرامو نه ځان ساتو، نو په دې کې عزتمندو کامیابی ده.